ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د ختم نبوت په باره کې چې د ټولو نه مرکزی او کم اهم آیت ته د سوره احزاب 40 نمبر آیت په 22مه سپاره کې د هغې تذکره شوې وه. په سوره توبه کې الله تعالی فرمایي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. پدې کې الله تعالی خپل قدرت بیانوي چې دا الله تعالی هغه ذات دی چې دا خپل پیغمبر په هدایت باندې راولېږه، په دین حق باندې راولېږه، د دې دپاره چې دا دین غالب شي په ټولو دینونو باندې. د دې مطلب دا دی چې د پیغمبر علیه السلام دا دین اسلام دا به په آخره کې دنیا ته راځي او په ټولو دینونو به غالب راځي. په ټولو دینونو د غالب راتلو مطلب دا دی چې د دې په وجه یهودیت او عیسایت او څومره دینونه چې دي هغه هر څه به د دنیا نه ختمیږي او د پوره دنیا مسلمانان به صرف او صرف په یو دین باندې عمل کوي. د قرآن کریم په وجه باندې دا ټول کتابونه تورات، انجیل او زبور دا به ټول ختم شي، خلک به ټول په یو قرآن باندې عمل کوي. د پیغمبر علیه السلام د نبوت او د رسالت په وجه د نور انبیاء کرامو نبوت او رسالت ته به ضرورت پاتې نشي. ټول خلک به د پیغمبر علیه السلام دین، اسلام، قرآن، شریعت هغې ته به محتاج شي. نو دا د غلبې معنی ده. نو د دین هم د پیغمبر علیه السلام د ختم نبوت معنا معلومیږي چې الله تعالی به دا دین تر قیامت پورې غالب ساتي. کچرته د پیغمبر علیه السلام نه رستو بل دین دی دنیا ته راتلو والو نو د هغې تذکره بدلته کې شوې وه خو الله تعالی د هغې تذکره ونه کړه. الله تعالی وفرمایل چې دا به تر قیامت پورې په ټولو دینونو باندې غالب وي او مخکې به اوچت وي. بل آیت کریمه کې الله تعالی فرمایي سوره آل عمران کې الله تعالی فرمایي چې د انبیاء کرامو نه ما دا وعده اغستې وه چې کله تاسو لاړ شئ دنیا ته د خپل دین او د شریعت د دعوت او د تبلیغ دپاره، نو چې کله تاسو لاړ شئ تاسو به خپل دعوت او تبلیغ سره سره به خپلو امتیانو ته دا خبره هم کوئ چې په آخري زمانه کې یو پیغمبر را روان دی، په آخري زمانه کې یو کتاب قرآن دنیا ته را روان دی. که هغه پیغمبر ستاسو په زمانه کې راغی نو په هغه باندې به ایمان راوړئ، که هغه کتاب ستاسو په زمانه کې نازل شو نو په هغه کتاب باندې به ایمان راوړئ. الله تعالی دوه وعدې اغستې دي د ټولو انبیاء کرامو نه، لتؤمنن به ولتنصرنه. تاسو به د پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړئ او د مدد به کوئ. ایمان دراوړو مطلب دا دی چې د پیغمبر علیه السلام په نبوت او رسالت به اول تاسو ایمان راوړئ، پیغمبرانو ته الله تعالی حکم کوي، بیا به خپلو امتیانو ته حکم کوي چې هغوی هم پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړي. دویمه وعده الله تعالی واغسته ولتنصرنه چې تاسو به خامخا مدد کوئ د پیغمبر علیه السلام، د سره به د دین په کار کې د اسلام په دعوت او په تبلیغ کې به د سره تاسو مدد کوئ. د سوره سبا آیت ته الله تعالی فرمایي قرآن کریم کې وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا، چې ته موږ د ټولو خلکو دپاره بشیر او نذیر لیږلې. د ټولو خلکو دپاره پیغمبر علیه السلام د خپل زمانې نه قیامت سبا پورې څومره انسانان چې به د دنیا ته راځي د هغه ټولو دپاره پیغمبر علیه السلام بشیر دی او نذیر دی. کم خلک چې پیغمبر علیه السلام خبره اومني هغوی ته به بشارت ورکوي په جنت سره. کم خلک چې د پیغمبر علیه السلام د دین نه انکار وکړي هغوی به یری د جهنم د اور نه او د عذابونو نه. الله تعالی فرمایي کافة للناس، ته مونږ بشیر او نذیر لیږلی خو د ټولو خلکو دپاره، د خاص علاقې دپاره نه، د ټولې دنیا دپاره، د خاصې طبقې، د خاصې قبیلې، د خاص قوم دپاره نه، د ټولې دنیا د انسانانو دپاره، د خاص وخت دپاره نه، قیامت پورې د پورا انسانان چې څومره به د دنیا ته راځي د هغه ټولو دپاره ته مونږ بشیر او نذیر لیږلی چې ته به خلکو ته بشارت ورکې په جنت سره او خلک به یری د جهنم نه. دا ستا ډیوټي ده او ستا دا بشارت او دا یرول دا صرف د خاصو خلکو دپاره نه دی، قیامت پورې څومره انسانان چې دنیا ته به راځي دا د هغه ټولو خلکو دپاره دی. بل سوره اعراف کې
الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته حکم کوي چې یا رسول الله قل ته وایا حکم وکا اعلان وکا قل چې په قران کریم کې کم ځای کې راشي نو د هغې نه مراد امر اعلانی وي چې ته اعلان وکا د ټولې دنیا انسانانو ته چې یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا چې ای ټولو انسانانو یا ایها الناس په دې کې د هغه زمانې خلکو ته هم خطاب دی په دې کې د تابعینو زمانه کې چې کم خلک دی هغې ته هم خطاب دی په دې کې زمونږ په دې زمانه کې چې کم مسلمانان موجود دی هغې ته هم خطاب دی زمونږ نه پس چې کم خلک دی دنیا ته راتلو واله دي د قرآن کریم دا حکم چې چاته هم رسي هغه ټولو ته خطاب دی چې یا ایها الناس او خلکو انی رسول الله الیکم جمیعا چې زه د الله رسول یم تاسو ټولو ته زما نبوت او رسالت د ټول انسانیت د پاره دی په ټول انسانانو باندې عام دی یو انسان هم زما د نبوت او د رسالت د هغه دایرې او د احاطې نه بهر نه دی انی رسول الله الیکم جمیعا زما نبوت او رسالت هغه ستاسو د ټولو د پاره دی قیامت پورې څومره انسانان چې د دنیا ته را روان دي هغه به زما په دې دین باندې زما په شریعت به عمل کوي زما په قرآن به عمل کوي زما په لاره به راځي نو الله به دی کامیابیږي نو په دې وجه الله تعالی د پیغمبر علیه السلام د ختم نبوت د ثابتولو دپاره ټولو خلکو ته اعلان وکړه چې یا رسول الله اعلان وکړه یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا چې زه د الله تعالی رسول یم تاسو ټولو ته په سورې انبیا کې الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته خطاب کوي وما ارسلناك الا رحمة للعالمین وما ارسلناك الا رحمة للعالمین مطلب دا دی چې پیغمبر علیه السلام د ټولو عالمینو دپاره رحمت دی عالم جدا جدا مخلوق دی د انسانانو ځان له جدا عالم دی د پیریانو ځان له جدا عالم دی د زناورو ځان له جدا عالم دی د حشراتو ځان له جدا عالم دی د پرندو او د مرغو ځان له جدا عالم دی د ټولو ته پیغمبر علیه السلام رحمت دی رحمتا للعالمین د ټول مخلوقاتو د پاره د ټول عالم د پاره د انسانانو د پاره د مرغو د پاره د زناورو د پاره د حشراتو د پاره د پیریانو د پاره رحمتا للعالمین پیغمبر علیه السلام رحمت دی د الله د طرف نه د دې مطلب دا دی چې د پیغمبر علیه السلام د صفاتو تعلق هغه خاصو خلکو سره نه دی هغه عالمینو سره دی هغه د ټول دنیا خلکو سره دی د ټول دنیا انسانانو سره دی د ټول الله تعالی ټول مخلوق سره دغه تعلق دی او بل سوره مائده کې بل یو آیت دی سوره مائده کې 3 نمبر آیت دی الله تعالی فرمای اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا الله تعالی فرمای چې په دې ورځ باندې د چې کله آخري وحی راتله د دې آیت کریمه نه رستو نور احکامات الله تعالی نه دي نازل کړي او د دې آیت کریمه د سوره مائده د 3 نمبر آیت د نازلېدو نه پس پیغمبر علیه السلام یو اتیا ورځې ژوندی و پیغمبر علیه السلام حیات و د هغې نه پس پیغمبر علیه السلام وفات شو نو الله تعالی ورته اعلان کوي الیوم اکملت لکم دینکم چې نن ورځ تاسو دپاره ستاسو دین ما کامل کو دا نن چې کوم دین تاسو لما راولېږه په دې کې اوس نه د کمی گنجایش دی او نه پکې د زیاتی گنجایش دی په دې کې به اوس تر قیامته پورې نه کمی راځي نه به زیاتی راځي بس دا دین دی تر ننه پورې چې کوم وحی نازله شوه دا دین دی دا شریعت دی دا اسلام دی دا ستاسو قانون دی بس د دې نه پس اوس په دې دین او په دې شریعت کې به نه کمی راځي نه به پکې زیاتی راځي الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځ ستاسو دین ما ستاسو دپاره کامل کو دا تاسو لما یو کامل قانون درکو بس دا ځان سره سنبال اوساتئ په دې باندې عمل وکئ په دې کې تاسو نه کمی راشي او نه په دې کې زیاتی راشي اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی په تاسو باندې خپل نعمت ما تام کو په تاسو باندې خپل نعمت ما برابر کو زما چې څومره انعامات او احساناتو د اسلام د شریعت او د دین په صورت او په شکل کې تاسو لما ټول درکړل ځکه د الله تعالی د ټولو نه لوی انعام او احسان دا دی چې انسان له هدایت ورکړي الله تعالی فرمای اتممت علیکم نعمتی د اسلام په شکل کې کامل نعمت تاسو لما درکو د قرآن په شکل کې کامل نعمت تاسو لما درکو د پیغمبر علیه السلام په صورت کې کامل نعمت تاسو لما درکو واتممت علیکم نعمتی په تاسو باندې خپل نعمت ما تام کو برابر کو ورضیت لکم الاسلام دینا
الله تعالی فرمایي چې ستاسو دپاره اسلام ما خوښ کو غوره کو، یعنی ستاسو دپاره د ټولو نه بهترین دین چې زما خوښ دی نو هغه اسلام دی، په دې باندې به عمل کوئ. نو په دې آیت کریمه کې الله تعالی لومبنۍ خبره ارشاد فرمایي چې الیوم اکملت لکم دینکم، ستاسو دین ما کامل کو، د دې نه پس به اوس په دې کې نه کمی راځي نه به پکې زیاتې راځي، او د دې آیت کریمه نه وروسته نور احکامات نه دي نازل شوي. بل الله تعالی فرمایي واتممت علیکم نعمتي، چې په تاسو باندې خپل نعمت ما تام کو، برابر مې کو. نو د دې نه دا معلومه شوه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په راتلو سره، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په شریعت سره، په دین سره د الله تعالی احکامات هغه برابر شو، د الله تعالی احکامات کامل شو. قیامت پورې به اوس دکه احکامات چلیږي، قیامت پورې به دکه قانون چلیږي، قیامت پورې به دا دین چلیږي، قیامت پورې به دا قرآن چلیږي. نور د بل کتاب ضرورت نشته، د نورو احکاماتو ضرورت نشته، د بل کتاب ضرورت نشته. اکملت لکم دینکم، الله تعالی فرمایي تاسو دپاره ستاسو دین ما کامل کو، دین کامل شو، مهر په الله تعالی ولګو د کمال، چې دا خپل کمال ته ورسېده، بس دا کم ځای ته چې راورسېده اوس به دا دې ځای کې وي، نه به د دې ځای نه برځي، نه به د دې ځای نه لاندې راځي، نه به پکې کمې راځي، نه به پکې زیاتې راځي. واتممت علیکم نعمتي، او په تاسو باندې خپل نعمت هغه ما تام او کامل کو. بعضې آیاتونو کریمه کې الله تعالی د مخکینو کتابونو ذکر کوي چې تاسو کامل مسلمانان به هغه وخت کې جوړیږئ چې کله په دې قرآن باندې هم عقیده وساتئ، د قرآن کریم نه مخکې چې کوم کتابونه نازل شوي دي چې په هغې باندې هم عقیده وساتئ. که چېرته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قرآن د کتاب نه وروسته بل یو کتاب د دنیا ته راتلو واله و، الله تعالی به د هغې تذکره هم کړې وه چې تاسو به په هغه مخکینو کتابونو هم عقیده ساتئ، په قرآن به هم عقیده ساتئ، د قرآن نه پس چې کوم کتاب دنیا ته راتلو واله دی په هغې به هم عقیده ساتئ. خدا سے الله تعالی نه دی فرمایلی، الله تعالی فرمایي په قرآن به عقیده ساتئ، د قرآن کریم نه مخکې چې کوم کتابونه ما نازل کړي دي په هغې به هم عقیده ساتئ. د قرآن کریم نه وروسته د کتاب تذکره په پوره قرآن کریم کې په نورو کتابونو کې نشته. د دې نه دا معلومه شوه چې د قرآن کریم نه مخکې خو کتابونه شته د الله تعالی، خو د قرآن کریم نه پس دنیا ته بل کتاب راتلو واله نشته. د قرآن کریم نه وروسته بل کتاب به دنیا ته نه راځي، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه وروسته به بل پیغمبر دنیا ته نه راځي. که چېرته بل پیغمبر یا بل کتاب راتلو واله و دنیا ته، نو په دې آیاتونو کې لکه د سورې نساء آیت دی، په سورې بقره کې الله تعالی فرمایي والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. په سورې نساء کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذي نزل على رسوله والکتاب الذي انزل من قبل. هغه کتاب چې ستاسو پیغمبر باندې ما نازل کړی دی په هغې هم عقیده وساتئ. هغه کتاب چې ستاسو د پیغمبر نه مخکې ما نازل کړی دی، تورات مې نازل کړی دی په موسی علیه السلام، زبور مې نازل کړی دی په داود علیه السلام، انجیل مې نازل کړی دی په حضرت عیسی علیه السلام. دې قرآن سره عقیده ساتلو سره سره به په دې دریو کتابونو هم عقیده ساتئ، هله به ستاسو ایمان کامل وي. د دې تذکره خو الله تعالی وکړه چې د دې نه مخکې کتابونو باندې به عقیده ساتئ، خو د هغې نه پس وما انزل من بعدک د هغې تذکره الله تعالی نه ده کړې. د دې نه دا خبره معلومه شوه چې د قرآن نه مخکې خو کتابونه دنیا ته راغلي دي، 3 کتابونه د قرآن نه مخکې دنیا ته راغلي دي، د اسمان نه الله تعالی نازل کړي دي، خو د قرآن کریم نه پس به کتاب دنیا ته نه نازلیږي. د دې نه دا معلومه شوه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام آخري نبی دی، آخري رسول دی، قرآن کریم آخری کتاب دی، اسلام آخری شریعت دی، آخری دین دی. بل په سورې حجر کې الله تعالی فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله تعالی فرمایي قرآن ما نازل کړی دی، شریعت ما نازل کړی دی، دین ما نازل کړی دی، حفاظت به هم زکوم. د الله تعالی حفاظت ناقص نشي کېدی، معاذ الله، دا زمونږ عقیده ده. الله تعالی حفاظت ناقص نشي کېدی. الله تعالی چې د یو څیز حفاظت کوي نو کاملې طریقې سره بیا د هغې حفاظت کوي. د دې نه مخکې څومره کتابونه چې الله تعالی نازل کړي، څومره انبیا کرام دنیا ته راغلي، څومره کتابونه الله تعالی نازل کړي، د هغې د حفاظت ذمهداري هغه امتیانو ته الله تعالی ورکړې وه چې دا کتاب ما په تاسو باندې نازل کو، په تاسو باندې لازم ده چې اوس به د دې کتاب د دې حفاظت به کوئ، چې څوک درنه په دې کې رد و بدل ونه کړي، څوک په دې کې کمې زیاتې ونه کړي. الله تعالی قرآن کریم نازل کو،
په خپل باندې د حفاظت ذمہ داری واغسته. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن ما نازل کړی دی، زه به حفاظت کوم. دین اسلام ما ځمکې ته راکوز کړی دی، زه به حفاظت کوم. پیغمبر علیه السلام احادیث د اسمان د طرف نه ما نازل کړي دي. پیغمبر علیه السلام په سینه مبارکه باندې زه به حفاظت کوم. د دینه معلومه شوه دا خبره چې قرآن به تر قیامته پورې موجود وي، احادیث به تر قیامته پورې موجود وي. معاذ الله که چېرته په دنیا کې داسې وخت راغی چې په قرآن کې چا رد و بدل وکړو، په دین اسلام کې چا رد و بدل وکړو، د الله تعالی هغه وعده به ماته شي. الله تعالی وعده کړی دی چې زه به حفاظت کوم. چې داسې قادر مطلق ذات چا سره وعده وکړي چې زه به د دې حفاظت کوم، په هغه څیز کې بیا کمې او زیاتې څوک نشي کولی. په هغه دین کې کمې زیاتې بیا څوک نشي کولی. په هغه کتاب کې کمې زیاتې بیا څوک نشي کولی. د دینه دا خبره واضحه معلومیږي چې قرآن دا به تر قیامت تر سبا پورې موجود وي. اسلام دا به تر قیامت تر سبا پورې موجود وي. نه به بل دین دنیا ته راځي، نه به بل کتاب دنیا ته راځي، او نه به بل پیغمبر دنیا ته راځي. ځکه که چېرته بل پیغمبر راغی، بل دین دنیا ته راغی، بل کتاب دنیا ته نازل شو، نو قرآن کریم احکامات خو بیا سیټ تشي. قرآن کریم باندې خو بیا څوک عمل نه کوي. نو د الله تعالی د حفاظت ذمہ داری هغه کومه وعده چې اغستې د هغه وعده به ماته شي. حالانکه د الله تعالی ذات ان الله لا يخلف الميعاد، چې کله الله تعالی وعده وکړي د هغه وعدې خلاف ورزي بیا ممکن نه ده. الله تعالی د خپل وعدې خلاف ورزي نه کوي، هغه وعده بیا الله تعالی خامخا پوره کوي. نو په دې کې الله تعالی وعده وکړه چې انا نحن نزلنا الذکر. څومره تاکید سره الله تعالی فرمایي چې ما دا ذکر او دا نصیحت، دا قرآن، دا دین، دا شریعت ما نازل کړی دی. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، او زه به د دې حفاظت کوم تر قیامته پورې به دا موجود وي. په دې کې د ذرې برابر څوک کمې کوتاهي نشي کولی. دومره په الله تعالی باندې څوک ضرور نشته چې هغه راشي په دین اسلام کې کمې کوتاهي وکړي، په دین اسلام کې تغیر او تبدیلی راولي. په الله باندې څوک ضرور نشته چې هغه راشي په قرآن کې تبدیلی راولي، په قرآن کې تغیر راولي، په قرآن کې کمې کوتاهي راولي. دا څوک نشته. نو الله تعالی فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، چې دا دین، دا شریعت، دا قرآن، دا اسلام دا ما نازل کړی دی، او یقینا مونږ به د دې حفاظت کوو. د دې د حفاظت دپاره په هر وخت کې الله تعالی افراد پیدا کوي. د دې د حفاظت ذمہ داری الله تعالی واغسته. اوس په خپل کامل قدرت سره د دې د حفاظت دپاره په هر وخت کې الله تعالی کامل افراد پیدا کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي په هر زمانه کې به زما په امت کې یو داسې ډله موجود وي چې د هغې د ژوند مقصد به صرف دا وي چې د الله تعالی د دین حفاظت وکړو، د الله تعالی د دین دفاع وکړو، چې څوک پکې کمې کوتاهۍ رانولي، څوک پکې زیاتې رانولي، څوک پکې د ځان نه خبرې دننه نه کړي. زما په امت کې به تر قیامته پورې داسې یو ډله موجود وي چې هغه به د الله تعالی په دین باندې قایمه ولاړئ. د هغې د ژوند به نور څه مقصد نی، د هغې به دنیا سره هېڅ تعلق نی، د هغې د ژوند به صرف او صرف دا یو مقصد وي چې د الله تعالی د دین دفاع وشي، الله تعالی په دین کې کمې کوتاهۍ رانشي. نو د دې وعدې د پوره کولو دپاره الله تعالی په مختلفو وختونو کې د پیغمبر علیه السلام د دین د حفاظت دپاره په هر ځای کې په هره موقع باندې افراد پیدا کوي. د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې صحابه کرام پیدا کړل، ائمه کرام پیدا کړل، مفسرین پیدا کړل، داسې خلک چې هغوی خپل ټول ژوند د الله دین ته وقف کو. هغوی ټول ضروریات یو طرف ته کړل، دنیوي ضروریات یو طرف ته کړل، دنیوي آسایشونه سهولیات یو طرف ته کړل، خپل ټول ژوند هغې د الله تعالی په لاره باندې وقف کو، صرف او صرف د اسلام د دفاع دپاره، د اسلام د حفاظت دپاره، د پیغمبر علیه السلام د دې دین د حفاظت دپاره. دا ذمہ داری پیغمبر علیه السلام چې د حجة الوداع په موقع باندې صحابه کرامو ته ورکړې ده. الحمدلله دې امت د هغه وخت نه دا ذمہ داری تر نن ورځې پورې کاملې طریقې سره پوره کړې ده. کاملې طریقې سره امت په دې کې کمې کوتاهۍ نه ده کړې، او دا د پیغمبر علیه السلام معجزه ده چې قیامته پورې په دې دین کې به د ذرې برابر کمې او زیاتې نه راځي. دا معجزه ده د پیغمبر علیه السلام. دا د الله تعالی د طرف نه الله تعالی موږ ته خپل قدرت ښیي چې زه د یو څیز حفاظت کوم، نو هغه داسې حفاظت کوم لکه څنګه چې د خپل قرآن حفاظت کوم. زه چې د څه حفاظت کوم، نو هغه زه داسې حفاظت کوم لکه څنګه چې د خپل دین د اسلام د شریعت حفاظت کوم، زه داسې حفاظت کوم. دا موږ ته الله تعالی خپل قدرت ښیي،
ځکه چې الله تعالی وعده کړې ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دا هغه آیاتونه دي. د دې نه علاوه قرآن کریم کې ډیر آیاتونه داسې دي چې د هغې نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ختم نبوت معنا، مفهوم، مطلب او مقصد هغه معلومیږي. ډیر آیاتونه داسې دي. څه آیاتونه قرآن کریم کې 100 آیاتونه داسې دي چې هغه صراحتا دلالت کوي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې 210 احادیث داسې دي چې هغه صراحتا دلالت کوي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ختم نبوت باندې. او د هغې نه علاوه ډیر آیاتونه په قرآن کریم کې داسې دي، ډیر احادیث داسې دي چې هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ختم نبوت باندې دلالت کوي. بخاری شریف کتاب المناقب، امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه یو روایت نقل کړی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زما د نبوت او د رسالت مثال داسې دی لکه یو عمارت او یو کور جوړیږي. ډیر ښکلی عمارت دی، ډیر ښکلی کور دی، خلک راځي هغې ته ګوري چې دا خو ډیر ښکلی کور جوړیږي، عمارت جوړیږي. هغه کور او هغه بلډینګ هغه عمارت په هر څه باندې برابر شو، صرف د یوې خښتې ځای پکې خالی دی. اوس خلک راځي ګوري چې دا کور دومره ښکلی جوړ شوی دی خو د یوې خښتې دا ځای پکې خالی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د دې نبوت مثال هغه په شان د دې کور دی. د دې کور نه مراد نبوت او رسالت دی. او دا یوه خښته چې په دې کور کې کمه ده د دې نه مراد زه یم چې زه دنیا ته رالم، زه الله نبي کړم، په دې عمارت او په دې کور کې هغه خښته ولګېده، عمارت او بلډینګ برابر شو. اوس په دې کور کې نه د نورو خښتو ضرورت شته، نه پکې د نورو څیزونو ضرورت شته. دا کور کاملې طریقې سره برابر شو. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا کور دا نبوت او رسالت دی. زما مثال هغه د دې خښتې دی. څنګه چې په دې کور کې یو خښته کمه وه او هغه خښته پکې ولګېده نو کور کامل شو، برابر شو. دقسې زه چې دنیا ته رالم د نبوت او د رسالت کور برابر شو، د نبوت او د رسالت عمارت برابر شو. اوس په هغې کې د نورو خښتو ځای نشته. زه هغه آخري خښته وم چې الله تعالی په دې بلډینګ او عمارت کې ولګوله. زما نه پس به اوس دنیا ته بل نبي او بل رسول نه راځي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي څنګه چې د هغې یوې خښتې په وجه هغه عمارت برابر شو، هغه کور برابر شو. اوس خلک راځي او هغه ګوري چې هغه کور بالکل برابر شوی دی، د یوې خښتې هغه ځای پکې ډک شوی دی، کور بالکل کامل دی. دقسې زما د نبوت او د رسالت مثال دی چې زه دنیا ته رالم، زه الله نبي کړم، مال الله تعالی نبوت او رسالت راکړو. نو د هغې نه پس اوس دې دنیا ته د بل نبي یا د بل رسول د راتلو گنجایش نشته. زما په راتلو سره نبوت تام او کامل شو، زما په راتلو سره رسالت تام او کامل شو. څنګه چې په هغه کور کې د هغه آخري خښتې د لګېدو نه پس د نورو خښتو د لګولو ضرورت نشته او نه پکې ځای شته، دقسې زما دنیا ته د راتلو نه پس په دنیا کې د بل نبي او د بل رسول ځای نشته. زه چې دنیا ته رالم زما په وجه نبوت او رسالت داسې کامل او تام شو لکه څنګه چې هغه کور د آخري خښتې د لګولو په وجه تام او کامل شو او د نورو خښتو ضرورت پکې پاتې نه شو. لہذا دقسې په دنیا کې د نبوت او د رسالت دا کور زما په ذریعه سره الله تعالی کامل او مکمل کو. اوس پکې د نورو انبیاء کرامو د نورو رسولانو د راتلو گنجایش نشته. بل یو حدیث دی امام مسلم رحمه الله نقل کړی دی د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زما امت له الله تعالی څو خصوصیات ورکړي دي. په هغې کې د یو څو خصوصیاتو پیغمبر علیه الصلاة والسلام تذکره کړې ده. اعطیت جوامع الکلم، ما ته الله تعالی جوامع الکلم را کړی دی. جوامع الکلم نه مراد احادیث مبارکه دي او د جوامع الکلم مطلب دا دی چې ما ته الله تعالی داسې احادیث را کړي دي چې خبره به زه یو کوم مطلبونه د هغې نه ډېر وځي. پیغمبر علیه السلام یو مختصر خبره وکړي، یو مختصر حدیث مبارک بیان کړي، د هغې نه علماء کرام او محدثین حضرات هغوی دې نه کاملې طریقې سره هغه ټول احکامات هغه ترې نه راوباسي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اعطیت جوامع الکلم، ما د الله تعالی جوامع الکلم را کړی دی. جوامع الکلم مطلب دا دی چې زما د احادیثو مبارکو نه به تر قیامته پورې زما د امت مفسرین محدثین هغوی به ترېنه مطالب راوباسي، هغوی به ترېنه مطلبونه راوباسي او په هغې باندې به عمل کوي. بل خصوصیت پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي احلت لی الغنائم، زما د پاره غنیمتونه الله تعالی حلال کړل.
زما د امت د پاره د غنیمت مال هغه الله تعالی حلال کو ځکه د نور امتونو د هغې طریقه دا وه چې کله به هغې جنګ وکړو جهاد به وکړو هغې ته به کوم مال غنیمت میلاو شو نو هغې ته د هغه مال غنیمت د استعمالولو اجازت نه هغه به په یو میدان کې جمع کو او هغه ټول مال غنیمت به کېښود د اسمان نه به اور راغی هغه به وسوځو ختم به شو پیغمبر علیه السلام فرمای زما امت له الله تعالی دا خصوصیت ورکړی دی چې زموږ دپاره مال غنیمت جایز دی زموږ دپاره مال غنیمت استعمالول حلال دي پیغمبر علیه السلام چې به کله د غزوې نه واپس راغی هغه ټول مال به راجمع که چې کوم به په غنیمت کې صحابه کرامو راجمع کړو نو په ټولو صحابه کرامو چې کوم به په غزوه کې شریک شوي هغه ټولو باندې به تقسیم کو خپل حصه به ټولو له ورکړه پیغمبر علیه السلام فرمای زما امت له الله تعالی دا خصوصیت ورکو چې زما امت دپاره الله تعالی غنیمتونه ټول حلال کړل زما امت دپاره الله تعالی غنایم حلال کړل او دا زما د امت خصوصیت دی بل پیغمبر علیه السلام فرمای چې زما د امت دپاره ټوله ځمکه الله تعالی مسجد او جومات وګرځو د نورو امتونو دپاره دا گنجایش نو د هغې دپاره یو خاص مسجد به یو خاص د عبادت ځای به مقرر و که هلته کې به چا عبادت کو نو هلته به عبادت قبلېدو خو د هغه ځمکې نه بهر که به چا مونځ کو چا به عبادت کو هغه به نه قبلېدو پیغمبر علیه السلام فرمایي جعلت لی الارض مسجدا ټوله ځمکه الله تعالی زما دپاره جومات او مسجد ګرځولی دی زما په امت باندې په کم ځای کې په کومه ځمکه باندې هم چې د مونځ ټیم راغی د عبادت وخت راغی هغه ځای دې ودرېږي مونځ دې وکړي په دې شرط باندې چې هغه ځمکه پاکوي الله تعالی بیا دا مونځ قبلوي دا زما د امت خصوصیت دی نورو امتونو له دا خصوصیت الله تعالی نو ورکړی د هغې دپاره خاص مسجد او خاص عبادتګاه موجوده وه چې هلته کې به چا عبادت کو نو هغه به قبلېده خو که د هغه عبادتګاه د هغه مسجد نه بهر به چا عبادت کو نو هغه به نه قبلېده نو پیغمبر علیه السلام فرمایي جعلت لی الارض مسجدا زما دپاره الله تعالی ټوله ځمکه مسجد او جومات وګرځو زما په امتیانو باندې په کم ځای کې چې هم د مونځ ټیم راغی بس هلته کې دې ودرېږي د مونځ دپاره مونځ دې وکړي الله تعالی به هغه مونځ قبول کړي ځکه زما د امت دپاره دا ټوله ځمکه الله تعالی جومات ګرځولی دی بل پیغمبر علیه السلام فرمایي جعلت لی الارض طهورا ټوله ځمکه الله تعالی زما دپاره پاکه ګرځولې ده پاکه ګرځولې مطلب دا دی که زما امت هغې باندې د مونځ ټیم راغی د اودس ضرورت یو اوبه ني نو د هغې ته د تیمم اجازت دی د تیمم دا حکم دا صرف د دې امت خصوصیت دی په نورو امتونو کې د طهارت او د پاکۍ د حاصلولو دپاره صرف یو څیز اوبه چې تر څو پورې به هغې اوبه نه وي استعمال کړې په اوبو باندې به اودس نو کړی تر هغه وخته پورې به هغې ته پاکي او طهارت نه حاصلېده دې امت له الله تعالی دا خصوصیت ورکو چې کم ځای کې اوبه نه وي هغه ځای کې دی په خاوره باندې په ګټه باندې لاس ووایي تیمم وکړي ضربتین چې کوم پیغمبر علیه السلام طریقه بیان کړې ده په حدیث مبارک کې چې یو ضربه هغه د لاسو دپاره ده بله ضربه د مخ دپاره ده تیمم وکړي اوبه یې نه دي استعمال کړي بدن پاک شو مونځ کولی شي تلاوت کولی شي نوافل کولی شي هر څه کولی شي دا د دې امت خصوصیت دی چې ځمکه زموږ دپاره الله پاکه وګرځوله چې کوم ځای کې موږ ته اوبه نه میلاویږي هلته کې به موږ د ځمکه په خاوره باندې تیمم وکړو زموږ دپاره عبادت جایز دی تلاوت جایز دی نوافل جایز دي د دې حدیث مبارک په آخره کې پیغمبر علیه السلام فرمایي ارسلت الی الخلق کافتا ارسلت الی الخلق کافتا زه رالیږلی شوی یم ټولو خلکو دپاره دا هم زما خصوصیت دی نور انبیاء کرام چې به راتلل هغوی به خاص قوم ته راتلل خاص وخت دپاره به راتلل خاصې علاقې ته به راتلل پیغمبر علیه السلام د ټولو انسانانو پیغمبر دی د ټولې دنیا پیغمبر دی تر قیامته پورې دا ټوله زمانه چې موجود ده په دې ټوله زمانه کې به پیغمبر علیه السلام رسول او نبی وي ارسلتو الی الخلق کافتا د ټولو خلکو دپاره زه الله تعالی پیغمبر را لېږلی یم زه د ټولو خلکو پیغمبر یم د ټولې دنیا دپاره پیغمبر یم تر قیامته پورې د ټولو انسانانو دپاره پیغمبر یم وختمه بی النبیون زما په ذریعې سره الله تعالی د نبوت او د رسالت هغه دروازه بنده کړه د وحی هغه سلسله الله تعالی ختمه کړه په ما باندې د انبیاء کرامو د رسولانو هغه سلسله هغه الله تعالی ختمه کړه زه په دې ځمکه باندې د الله آخري نبی او آخري رسول یم زمانه پس به دنیا ته بل نبی او بل پیغمبر هغه راتلو والا نشته
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو بل روایت کې فرمایي د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی بخاری شریف کې امام بخاری رحمه الله نقل کړی دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وصلی الله تعالی علی خیر